بسم الله الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس. قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي چې تاسو خیر امت یې، خلک خیر طرف ته راغواړئ او د بدو نه منې کوئ او تاسو خیر د پاره غوره شوی امت یې. زما ورونو دوستانو، زمونږ او ستاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې ښیي چې دا پوره دین به مونږ کې څنګه راځي، په ټول انسانیت کې به راځي څنګه راځي. دې لپاره زبردست محنت مشقت ته ضرورت دی چې مونږ محنت وکړو چې مونږ کې دین راشي، چې الله تعالی په احکاماتو باندې ژوند تیر کړو او د نبی علیه السلام په مبارک او نورانی طریقو باندې خپل ژوند په دنیا کې تیر کړو. نو په دنیا کې به هم کامیاب شو او په آخرت کې به هم کامیاب شو. چې کومو خلکو 1,40,000 څخه کم زیات پیغمبران دنیا له راغلي، ټولو دا ویلي چې لا اله الا الله وایه تاسو به کامیاب شئ. چې چا د خپل وخت پیغمبر خبره منلې نو کامیاب شوي، چا نه منلې نو هغه ناکام شوي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې حتمی نبوت شوی، اخیری نبی دی. قیامت ته ورځې پورې به بل نبی نه راځي. په دې باندې زموږ ایمان او یقین دی. د حتمی نبوت په برکت باندې د دین کار د ټولو مسلمانانو ذمہواری چې کوم د نبی علیه السلام امتیان دي، دوی به د دین کار کا، د تبلیغ کار وکا، خلکو ته به دین رسوي. خپله به هم ښه کارونه کا، نورو له به هم ښو دعوت ورکوي. خپله به هم بد کارونه نه کا، نور خلک به هم د بدو نه منې کوي. په عرفات په غونډۍ باندې 1,00,000 زیاتو اصحاب کرامو اجمعینو ته نبی علیه السلام حجت الوداع کې خطاب وفرمایه. ورته ویې چې کوم دین چې الله ما ته رالیکلی وایه تاسو ته ما رسولی که نه. ټولو اصحاب کرامو ورته وفرمایل په یو اواز. 3 ځله ورته وویل چې او دین دم را رسولی، دین حق دم پوره کړی. ورته ویې چې مکه معظومه کې یو په لکه باندې مونځ دی، مدینه منوره کې یو 50,000 باندې دی. او دا غیبینو ته دین رسول دا ستاسو ذمہواری ده. نو دا 1,00,000 زیات اصحاب کرام چې کوم ورته ویل چې 1 روپۍ به په 1 لکه باندې قبلګي ثواب به یې، او یو مونځ به په یو کم 50 کروړه باندې. نو اصحاب کرامو چا اوښ یو کچرې مخ کوم پله ولې لاړه. ټوله دنیا کې خوارو شو. په افغانستان کې یو قبر دی، په کابل کې ما کتلی، حضرت تمیم داری رضی الله عنه 50 قبرونه په افغانستان کې، په چین کې، په روس کې، په ټوله دنیا کې قبرونه یې، او واپس مدینه منورې له نه تللی. دا به قیامت په ورځ راوچتېږي او الله ته به یې چې موږ ستا دین دپاره وطن هم پرېښی او ښځې بچي هر څه پرېښي وو او دین دپاره هغه شوي وو، دنیا کې خواره شوي وو. که چېرې دا صحابه کرامو دا قرباني نه وای کړی، په کورو کې ملاس وای لکه موږ چې ملاس یو، نو موږ دلته لوړ کې ته دین چا را رساوه؟ دا صحابه کرامو برکت دی چې موږ ته نن دین را رسېدلی دی. کنې موږ بلته ډېر په غټ هغه کې به وای. ټولو خلکو ته اپیل کړم، درخواست ورته کړم چې شبې جمعې له لاړ شئ، چې پته ورته ولګي سې جماله کې چې ما کې څه کمی چې هغه پوره کړم، یا سې روزه ولګوئ چې زړه په غوږو باندې تبلیغ خبرې واورئ، زړه په سترګو باندې تبلیغ کار ووینئ، بیا پته ورته ولګي. او بس اخیري په دې هغه باندې به خبرې ختم کړم. رحمان بابا شعر دی چې که خلکو خیرخواهي لري په زړه کې، ګوره ته مسلماني لري په زړه کې.